چې کله وزیرستان کې ایز ا ډي پی او وي یو ډېره دردناکه او ناولې غونته کې پیښه د سره وشوه، هغې هم ستا په ژوند باندې یو ډېر زیات غټ اغېز وغورځو. هغه پیښه څنګه وه او د هغې نه پس ژوند ته په کوم نظر ګورې؟ ښه ده چې دا تاسو دا سوال وکړو. زه به زما چې کوم اورېدونکي ول دي هغوی ته به یو خپل یو هغه هم وکړم، یو ریکویسټ به ورته هم کوم. ما سپیډ کو اصل کې ډېر زیات، ما غلط سپیډ ډېر زیات کو په روډ باندې. روډ هغومره سپیډونه چې څومره ما کو، دا سپیډ تا د دې وجې نه کو چې تا ته تھریټ سو او تا ته ویلی شو چې تا ته په دې مخامخ یا را روان ځای کې کسان ناست دي، نو تا د دې وجې نه ګاډي ډېر تیز روان کړی؟ زه ما ته سی ټي ډي دا هغه وکړو د یو هفته مخکې چې تا پسې سپیسیفیک تھریټس یو آی ډي به در باندې کېږي. ما سپیډ دې دپاره کو چې هغه کوم ځای کې ون اف د پلیسز چې کوم کې ما ته ویلي چې دې ځای باندې کېږي شو، زه هغې ځای نه وتم. ما چې زه په سپیډ باندې اوسم. ډرایوینګ ما خپله کو، ما سره زما یو ګنمین ناست و. ما هلته مخامخ رکشه راغله، نو ما ته داسې لګېدل چې که رکشه ما هیډ کړې وای کې ماشومان ناست وه به خدای نو بچ کړي. ما چې بریک کله راغ کوم ما باندې سپیډ ډېر زیات ما باندې ګاډي واړېده. زه هم وغورځېدم، زما ګاډی خو زه مخکې وغورځېدم ګاډي نه. زما قسمت په دې ښه شو چې ما بلټ پروف جاکټ اچولی و، نو زما ریبس بچ شوي دي. ما زما د مخ ټولی کې مات شوی دی، زما د لاس هګۍ ټول مات شوی دی، زما بلیډینګ دی، زه په کوما کې هم پکې. زما د مور پلار دعاګانې، زما د خلکو د چې کوم ما اوري د دوی دعاګانې، او زه د ټول نه ضروري چې زما لور شي و، زه وایم چې د هغې نصیب به هغې ځان سره راوړه او زه خدای بچ کړی. زه د دې په دغه باندې خلکو ته دا وینا کوم چې سپیډ بلکل مه کوئ، ګاډي نه کنټرول کېږي، ما نه دی شوی او زه نن خدای بچ کړی. ما